د دې سیلاب د لاسه دومره جاني او مالی نقصان د سره وجنه شو د دې عوامو د وجنه چې دغه نقصان شو چرته چې موږ د خړ غاړه ګورو یا د سین غاړه ګورو الته کې موږ کور جوړو یا بازارونه چې دی الته کې زمونږ جوړي د اوبو مخه چې دغه موږ بند کړي د سره وجنه بند کړي موږ وای په دې ځای باندې چې د اوبه ډیر وخت نه درغلي مخکې په بيدلې ده اوس به وبنه درغلي نو وب چې دغه خپل لار چرته هم نه پری دی هغه په دغه باندې راځي کا ارسو کال پسې او په خپل ځای باندې راځي رقم سیندونو یا د خړونو مخه چې موږ بند کړي په هغه باندې اکثر چې د وبوتن درارتاو شي چارتاو شي نه داغه نه یو سیلاب چې دا جوړ شي بیا چې کم کلی په جوړه غون کلی میسي یا بازار په جوړه غ بازار میسي د دې سره بل دا نقصان شي چې کومه علاقه د دغه وبونه بچي هغه علاقو ته بیا هم دا وبور وخیږي ځکه چې دلته کې د وبو مخه بند کړي نو چې کومه علاقه د دینه بچي نو د دې د لاس هغه وبچي د غډب شي هغه علاقو ته ورخه هغه علاقو ته سره هم نقصان ورسي نو کوم کسانو چې بدی زینو کې کورونه جوړ کړي هغه د دانه و چې زمون دا کور چې دا وبچي دغه خورونو په دغه سندونو باندې چې یو نه یو ورځ به دا سیلاب چې دا به لازم راځي څنګه چې اوس به بونیر کې راغله پسواد کې راغله په باجوړ کې راغله ده نو کدي سل کاله پسې او دغه سیلاب برازي او تاسو دغه کور چې دا به وړي په خورونو سندونو کې چې کور ما جوړوي او دغه ځکه کې چې زمکه مو مخلای ځکه تاسو زمکه واخلای تاسو موږ چې خپل کور ځانه جوړ کړو که خپل کور تاسو ځانه جوړ کړئ سبا ورځ چې تاسو مالی نقصان هم کې دي شي او جاني نقصان چې دا هم کې دي شي که کور خالی وي سي کور به تاسو بیا بل ځای کې جوړ کړئ او اکثر وسره جاني نقصان تاسو کورمه چې دا غوي سي په دا قسم زینو کې چې کورونه جوړي دا بازارونه جوړي دا د دې سره چې دوانه نقصان چې دا بکیږي هم به جاني کېږي هم به مالی کېږي بل حکومت لم پکار دي چې دې خلاف اکشن واخلي واغه چې اکشن واخلي لکه څنګه چې مخ کورز کاغستو نو خلک مخامخ ولاړي و د مالدار هغه تسنو د غریب غورانه نو زیاتره غریب چې هغه په دغه ځایونو کې چې کورونه غستي او بازارونه چې دوم په دغه ځای کې جوړ شوي ځینې کسان وایي کاروبارونه چې دي دا خرابوي دا کاروبارونه خرابېده نه دي یا د غریب سړي کور ورانېده نه دي د هغې نه دا قسم حادثې چې دا جوړېږي لکه نن چې په دغه باجوړ کې او په سواد کې او په بونیر کې چې دا کم جوړ شوی دی د سپاراتلونکو وخت کې چې پتا سوم راتلی شي نو کوشش کوئ چې په دا قسمه ځایونو کې تاسو ځمکه وانخلئ او که ستاسو کورونه نو د دغه ځایونو چې دی تاسو لر کې که هر کله دی خو په دې ځایونو باندې چې دی اوبه به راځي چې په کم ځای اوبه بهیدلي هغې ته اوبه چې دی لازم راځي که سل کاله پس ولې نه خو په هغه ځای باندې به اوبه چې دی دا به راځي